أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. پرون سبق کې تاسو مخ کې د سورې فاتحې نمونه ذکر شیو. تقریبا 25 پورې نمونه کتابونو ذکر کړی دي. مشهور نوم د سورې فاتحې هغه سورې فاتحه ده. بیا تاسو ته ما پرون عرض کړو چې سورې فاتحې ته فاتحه په دې وجه باندې وایي چې د فاتحې معنی راځي کلا وهل، شروع کول. نو په سورې فاتحې سره د قرآن ابتدا کیږي، قرآن شروع کیږي. په دې وجه باندې دې سورت ته سورې فاتحه وایي. بل که تاسو خیال کړئ قرآن مجید کې چې دا صفحه ختم شي لاندې منزل لیکل او دې منزل دی 1 نمبر لیکل. په قرآن مجید کې ټول 9 منزلونه دي. څو منزلونه دي؟ 9 منزلونه. دا 9 منزلونه نبی علیه السلام مبارک د صحابو د لپاره مقرر کړي. لکه عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ چې دبا هر شپه د تهجد په مانځ کې یو منزل وستو. نو په دې اعتبار سره وا په هفته کې قرآن مجید پوره کېدو. په قرآن کې 9 منزل دي، 9 ورځې دي. که یو سړی قرآن مجید په 9 ورځو کې ختمول غواړي نو دی به روزانه د یو منزل تلاوت کوي. په هغې سره به قرآن مجید په 9 ورځو کې ختم شي. بل په قرآن مجید کې 30 سپارې دي. بس دا سپاره د مضمون په اعتبار سره نه ده تقسیم شوی، بلکې دا سپاره د ماشومانو د اسانۍ لپاره یا د تلاوت کوونکو د اسانۍ لپاره تقسیم شوی ده. که څوک د قرآن مجید په 13 ورځو کې ختمول غواړي نو دی به روزانه یو سپاره تلاوت کوي چې په هغې سره به دا قرآن مجید په 13 ورځو کې ختم شي. تاسو به خیال هم کړئ چې کله کله د صورت یو 2 آیتونه په یو سپاره کې راشي او باقي ټول صورت بیا په بل سپاره کې راشي. نو دا تقسیم د سپارو دا څه د مضمون په اعتبار سره نه دی، بلکې د امت د اسانۍ لپاره شوی دی. په قرآن مجید کې 540 رکوګانې دي. بیا د دنیا نسخې مختلف دي د قرآن مجید. په بعضو کې 557 دي، په بعضو کې 567 دي. د رکوع دا تقسیم د عثمان رضی الله تعالی عنہ د زمانې نه بعد شوی دی. د رکوع تقسیم خو یا په دې اعتبار سره شوی دی چې په هر رکوع کې الله تبارک وتعالی جدا جدا مضمون بیان کړی دی. یا د رکوع تقسیم د رکعت په اعتبار سره دی. که یو سړی د قرآن تلاوت په یو رکعت کول غواړي نو دی د یو رکوع تلاوت کوي. دا بهترین مقدار د تلاوت دی. یا مثال په طور یو سړی په روژه کې په 27 شپو کې قرآن مجید ختمول غواړي نو دی به هره شپه په 20 رکعاتو تراویح کې په هر د تراویح په یو رکعت کې یو رکوع ولولي نو په 27 شپو کې به 540 رکوګانې انتهایی په اسانۍ سره کولی شي. په قرآن مجید کې د آیتونو تعداد 6236 دی. څو دی جی؟
6236 خو یاد ساتئ زمونږ په ژبه باندې مشهور داري چې د قرآن مجید آیاتونه 6666 دي خو خبره داسې نه ده ګورئ کنه د قرآن مجید د آیاتونه د موږ شمار وو دا 6666 نه جوړیږي دا خبره اسی زمونږ پر ژبه باندې مشهور ده زمونږ کشران زمونږ امزولي زمونږ مشران د ټول چې تاسو وشي چې په قرآن کې څو آیاتونه دی وایي 6666 حالانکه په قرآن کې 6666 آیاتونه نه دي که سره وي چې دا منسوخ آیاتونه په اعتبار سره 6666 ته جوړیږي خو بیا دې هم نه جوړیږي په قرآن مجید کې آیاتونه 6236 آیاتونه دي او په قرآن مجید کې سورتونه هغه 114 سورتونه دي 114 سورتونه دي په دې 114 سورتونو کې 86 سورتونه مکی سورتونه دي او 28 سورتونه دا مدني سورتونه دي په مکی سورتونو کې زیات تر الله پاک خپل توحید ذکر کړي یا الله تبارک وتعالى د قیامت ذکر کړي او په مدني سورتونو کې زیات تر الله پاک احکامات ذکر کړي مدني چې څونه سورتونه دي دغه سورتونو آیاتونه اوږده او مکی چې څونه سورتونه دي هغه مکی سورتونو آیاتونه لړ دي وس مکی او مدني څه ته ویل کیږي زمونږ د خلکو خیال لري چې مکی هغه سورتونو ته ویل کیږي چې کوم سورتونه په مکه کې نازل شوي او مدني هغه سورتونو ته ویل کیږي چې کوم سورتونه په مدینه کې نازل شوي خو مکی اصل کې هغه سورتونو ته ویل کیږي چې کوم د هجرت نه مخکې نازل شوي دي د هجرت نه مخکې نازل شوي او مدني هغه سورتونو ته ویل کیږي چې کوم د هجرت نه وروسته نازل شوي بیا نبی علیه السلام د هجرت نه بعد مکې ته راغلی څه آیتونه په مکه کې نازل شوي خو هغې ته مکې نه ویل کیږي بلکې مدني ورته ویل کیږي یا نبی علیه السلام د حدیبیې په موقع کې دی یا نبی علیه